د بېنظیرې د روپو پر اخیستو کې ځینې کسانو ته مسله راځي، هغو ته ایرر راځي. ځینې کسانو نه پکې روپۍ چې دي دا زیاتې کټ کړي دي او 280 روپۍ چې دی هغه د حکومت فیس دی. د هغې په باره کې به هم په بحث کوو. ځینې کسان وایي زموږ په اکاونټ کې روپۍ نه دي جمع شوي، ځینې کسان وایي زموږ اکاونټ چې دی هغه ایکټیو دی او بیا هم روپۍ میلاو نه شي، ځینې کسان وایي زموږ اکاونټ ان ایکټیو دی موږ ګوتې ونه لګوو. نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي، ځکه زیاتر کسان چې دي هغه به د دې نه خبر. ځکه که د حکومت پالیسیانو ته تاسو وګورئ هغه ټایم په ټایم باندې چې دی چینج کېږي، بل لا قسم مشکل جوړوي. بل لا که تاسو وګورئ په ملک په خزانه کې روپۍ نشته، د یو ملک او د بل ملک نه چې دی روپۍ غواړي، نو د دې د وجې نه تاسو ته مشکل چې دی هغه هم د دغې روپو د وجې نه راځي. خبر هغه یو شانتې کوي او کار چې دی هغه بل شانتې کېږي. هغه وویلو چې ډیجیټل ویلټ په شروع شي نو په هغې کې به ستاسو نه روپۍ چې دی دا به نه کټ کېږي. نو 280 روپۍ چې دی پیسې پکې کېښودو د بینک د طرفه، نو 280 روپۍ چې دي 200 روپۍ به دغه والا کټ کولی دکاندار، اوس 280 چې دی هغه ستاسو نه کټ کوي. هلته کې د دکاندار چې ستاسو نه کټ کوي ځینې کسان نه 500 600 700 روپۍ چې دي دا به کټ کېږي او د ځینې علاقو کې چې دی د دې نه سیوا هم کټ کېږي. نو اوس حکومت وایي چې په 2027 کې چې دی بیا به دا 280 روپۍ پیس چې دی دا به ختم شي. نو دغه خبره یې کړې ده، خو د هغې نه وروسته په دې باندې بیا عمل کوي که نه کوي. پر هغو له طرفه دغه خبره چې ده دا راغلې ده چې بیا به پکې دغه پیس چې دی دا به پکې نه وي. خو ځینې کسان وایي زموږ اکاونټ چې دی ان ایکټیو دی، ګوتې نه لګي. تاسو لاړ شئ دې سړي ته وایئ ګوته راله ولګوئ. ستاسو چې د کم بینک اکاونټ وي نو د هغې مشین کې چې دی تاسو به ګوته لګوئ. چې تاسو ګوته ولګوئ یو ځای کې نه لګوئ نو بل ځای ته لاړ شئ، هلته دغه ګوته ولګوئ نو ستاسو بایومیټریک چې دی دا به وشي. چې بایومیټریک وشي نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به کولای شي، بیا به ستاسو اکاونټ ته روپۍ راځي، د بینک د طرفه به تاسو ته میسج راځي. کومو کسانو ته چې اکټیو لیکلی دی او هغه وایي چې د بینک د طرفه روپۍ نه دي جمع شي، نو دا خو د هغو له طرفه مسله ده چې کله ستاسو په اکاونټ کې جمع شوې تاسو ته میسج راځي. خو تاسو به دا فکر نه کوئ چې تاسو ته به روپۍ نه میلاویږي. روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي، لږ لیټ پرته میلاویږي، خو روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو دغه مسله چې دا دانش دی، خو زیبه او ګوته چې دا به لازم لګوئ چې ګوته یې ولګوله نو اکاونټ چې دی دا به ستاسو بایومیټریک کېږي، د هغې نه وروسته به تاسو ته روپۍ میلاویږي. بل دا ما تاسو ته څنګه ووایي که نه چې د حکومت پالیسیان چې دی جدا جدا دي. اوس دا قسط چې دی دا چې په دې کې دا بل قسط شروع شوی دی، دا کوم راتلونکی قسط چې دی دا په دې ورځو کې شروع شوی دی. دغه اشته قسط چې دی دا نه دی ورکړی. دا اوس پسې د اګست میاشت چې دی دا پسې هم راشي، خو تاسو ته زوړ قسط چې دی دا هم نه دی میلاو شوی. ځکه چې اوس چې دا کم قسط دی جولای اګست ستمبر چې دا قسط چې دی دا دوی اوس په دې ورځو کې شروع کړی. خو هغه وایي چې مونږ دغه کوو ډیجیټل ویلټ اکاونټ چې دی دا پکې کول او د هغې بایومیټریک کوو، نو په دې باندې لږ ټایم چې دی تېرېږي. خو روپۍ چې دي دا ستاسو نه شي ورکېدی. روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي که په هر جوړ باندې، خو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي که تاسو د دې لپاره ایرلی. خو زیاتر کسان چې دي هغې د دې پروګرام نه ایستلي دي. نو تاسو په 8171 باندې چې دی خپل سټیټس لازم وګورئ، که تاسو ته سیم هم میلاو شوی دی او خپل سټیټس چې دی دا لازم چک کړئ، ځکه زیاتر کسان د دې پروګرام نه ایستلي دي او په هغې باندې ښه تفصیلي ویډیو زمونږ موجود ده.